اللهم صل علی سیدنا محمد. خاجي پرون سبق کې منګه بحث کړو چې د اشتقاق په اعتبار سره مصدر اصل له او د اشتقاق په اعتبار سره فعل اصل له نای کی پورا بحث مونږ کړو. نن چې نو هغه مختصر خلاصه او دای کتاب کې عبارت لګول وایو. وګوره مختصر خلاصه را راغنه چې د اشتقاق په اعتبار سره مصدر اصل له او فعل اصل له. ما دا ورالګه څه کورې لاندې د اشتقاق په اعتبار سره مصدر اصل له او د اشتقاق په اعتبار سره فعل اصل له. نو بصرین وای چې مصدر اصل له اشتقاق په اعتبار سره، کوفین وای چې فعل اصل له. د بصرین لپاره درې دلایل دي په دې خبره باندې چې مصدر اصل له. نمبر 1 دا دی چې مفهوم د مصدر یو دی او مفهوم د فعل متعدد دی او واحد دا اصل وی د متعدد نه. دویم دا دی چې اسم مستغنی وي د فعل نه او فعل مستغنی نه وي د اسم نه. مصدر اسم دی. څنګه مستغنی مطلب دا چې لکه په جمله کې اسمونه راشي فعل پکې نه نو صحیح ده. خو دې چې په فعلونه پکې راشي درې فعلونه پکې راشي بلکې راځي تر با فاعل خامخاوي نو اسم مستغنی نه فعل نه خو فعل مستغنی نه او مصدر شونګي اسم دی یا دا اصل دی. خو شي او دریم دا چې دې ته مصدر ځکه چې مصدر څنګه اسم ظرف تنزيل صادره دو د دینه دا نور اوس نه چیزونه دیندار او دي صادری کې ځکه خو دا مصدر وای کنه. خو شي دا درې دلایل دي د بسدینو. کوفین د ځان لپاره دو دلایل او یو تیرې دلیل نه جواب ورته. یو دلیل لاګي دار د کوفین لپاره چې دا فعل اصل دی ځکه مدار د تعلیل او د عدم تعلیل دا منحصر دی په فعل باندې چې په مصدر کې تعلیل حل کیږي چې په فعل کې کیږي او په مصدر کې تعلیل حل نه کیږي چې په فعل کې نشي. لکه فقام يقوم قياما مصدر کې قياما په اصل کې قوامن په دې کې تعلیل لکه شی چې فقام کې شوی دی او بقاوم يقاوم مقاومه وقواما په دې قواما کې ځکه نه شي چې بقاوم کې نشي. خو او په يعيدو کې ځکه شوی دی په عیدتون کې ځکه تعلیل شوی دی چې په يعيدو کې شوی دی او په ویتون کې ځکه نه شوی چې په یو جلو کې نه شي. او دویم دا او مداریت دا دلالت کې په اصالت باندې فوج دی وینا فعل دی دا اصل له. دویم دا چې دا اسم تاکید جوړیږي د فعل لپاره نو فعل مؤکد شو او اسم تاکید شو مؤکد دا اصل وی دی وجنا فعل دی دا اصل له او تاکید یعنی اسم مصدر دای فرع ده. فوج او دریم چیرته دا مصدر دا صيغه د اسم ظرف تا په معنی د سالردون اندل کې دا مصدر چې نه دا صيغه د اسم ظرف دا خدا په معنی د مصدور د اسم مفعول دا لکه څنګه چې مرکب فارغ کې دا مرکب صيغه د اسم ظرف تا خو په معنی د مرکوب دا. په مشرب عذب کې دا مشرب چې دا صيغه د اسم ظرف تا خو په معنی د مشروب دا. ویګی معنی نو د مراول ارواح ولتا چونکی د بسرینو مذهب ته اندار راځي هو دیو جن د کوفین د دلبو دلیلونو جواب ورکړل دي او درې مې د خپل جواب دفاع کړی دا. نمبر 1 خبر راوي چې کوم دلیل پیش کړو چې مدار دې نه دا په تعلیل او د عدم تعلیل دا په مصدر باندې په فعل باندې نو دا خبره غلطه ده بلکې مدار د تعلیل دا په مشاکلت باندې د دې لپاره چې د فعل د ټولي صيغه یو شان دي شي د باب د ټولي صيغه یو شان دي شي دا قوي سبب که په فعل کې موجود او که په مصدر کې موجود وو. دا ډیر شی مصدرونه دي چې په مصدر کې تعلیل شوی او په فعل کې تعلیل نه شوی لکه په اخشو شنه کې. خو شوی یا لکه په یعیدو کې قانون صرف په یعیدو کې چلیږي او په تعیدو نعیدو عیدو کې بری کې فرعان چل نه لري. دې خدا مطلب نه چې یعیدو دا مشتق منه دی دا تعیدو اعیدو نعیدو دا ولا مشتقات دي. او یا لکه په یکرم تکرم واصل کو یو اکرم یو اکرمان نو قانون صرف چې دا په او اکرمو کې په حمزه ثقيل وندري وجنه یو حمزه چې دا د حذف کړل شو او تور د للباب د یکرم تکرم نه حمزه چې دا حذف کړل شو. دې خدا مطلب نه چې اکرم اصل له او دا نور چې دا د فرع دي دا مشتق منه ده دا نور مشتق. خو نه دا خبره غلطه ده. او دویم هغه چې مؤکد اصل له او تاکید فرع ده نو موږ دا خبره صحیح ده خدا په اعراب کې چې اعراب چې نه دا مؤکد باندې راشي دا مطبوع وي او تابع باندې اعراب چې نه دا مضمون مطابق راځي دا خو صحیح ده خو په دای کې دا خبره
نور بدی اشتقاق کې دا خبره نشته که په اشتقاق کې دا خبره وي نجاءني زید زیدون نو بزید لولنه زید چې دا مؤکد دی دویم زید تاکید دی دې څه مطلب شو چې دا دویم زید دا اولی زید نه مشتق شوی دی نه دا خو نشته وایي دی باندې او پاتې شو دا خبره چې دی چې نه دلګي دا مرکب په معنی مرکوب دی او مشرب په معنی مشروب دی دا خبره دی غلطه ده ځکه چې دلګي دا مجاز علاقه په کې چلی دی الله چې دلګي ذکر د محل او مراد حال دی لکه څنګه چې بسال المیزا او بجرن نهر کې ذکر د محل او مراد حال دی د قشن دی بمرکبون فارغون بمشربون عذبون کې ذکر د محل او مراد حال دی پوه دی باندې دا مختصر خلاصو په 15 منټه کې قدم نه زوته وي بیا سه سبب بیا خیر نه چې نه زوته وي 15 منټه نشه زوته نو تاسو کوی وګورئ وسبق تا 800 باندې فقلنا من الضرب مصدر يتولد منه الاشياء التسعه چې ضرب دا مصدر دی چې جوړیږي دا غینا راوزی دا غینا نه حسیزونه ویلي چې ماضی او مضارع او امر او نهي او اسم فاعل اسم مفعول او اسم مکان اسم زمان اسم اعلی پورا تفصیل آئی کې شوی دی دې ځای اوس د مصدر دا مبارک اختلاف څنګه شروع کړي اول د بصری مذهب ذکر کړي وهو اصل في الاشتقاق عند البصريين او دا مصدر اصل له هو په اشتقاق کې اشتقاق دا ټکه وسره ځکه وي چې په عمل کې او په اعلال کې نه وځي دا په عمل کې نه فعل اصل له ورون شي دي دلیل ذکر کړي نمبر 1 دلیل لري سر خپل کتاب په بقا ته سوتوري گئی لان مفهومه واحد ومفهوم الفعل متعدد او نه دلیل لري چې دا مصدر ځکه اصل له چې مفهوم د مصدر واحد دی یو دی او مفهوم د فعل متعدد دی یعنی مصدر په یو څه باندې دلالت کوي چې هغه صرف معنی مصدری او صرف وصفي معنی ده او مفهوم د فعل متعدد دی لدلالته على الحدث والزمان ځکه چې دا دلالت کوي په حدث باندې یعنی په معنی مصدری باندې او په زمانه باندې نو څنګه چې دا په حدث کې په زمانه کې دا شانتي نسبت ال الفاعل په یو کو چونکه پایږي اختلاف ته دی وجه نه په کې نه ذکر کړه والواحد قبل المتعدد او یو چې دا مخکې د متعدد نه لہذا مصدر اصل شو ځکه چې دا یو دی خو شې دی باندې دویم دلیل واذا كان اصلا الاخا دا د مخکې تفرید پرې باندې شو اذا كان اصلا للافعال وکله چې دا مصدر اصل شو د افعال د پاره يكون اصلا لمتعلقاتها ايضا نو دا به دلیل هغه متعلقات د پاره دغه شي اصل شي متعلقات د فعل مراد اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف اسم اعلی ذکر چې دا اسم زمان مکان اسم تفضیل او دا ټول دې د فعل مضارع نه جوړیږي او فعل مضارع جوړ شوی د فعل نه ویګه به باندې ها دا ایت تفسیر ولانه اسم بیان دلیل ذکر کړي ولانه اسم او ذکر چې دا مصدر اسم نه والاسم مستغنی عن الفعل او اسم مستغنی دی د فعل نه مطلب دا دی که په یو جمله کې صرف اسماء راشي او پای کې فعل نه جمله برابرېږي لکه پرون ماته صحیح زید قائم زید عالم فعل پکې نشته د باندې اسمونه دي جمله پورا ده خو کته راوي چې یار صرف فعل راولي په جمله کې نو او فاعل پکې نه نو د سینې شرات لله پوښي دریم دلیل ويقال له مصدر او دې ته مصدر هم ویل کېږي لان هذه الاشياء تصدر عنه ځکه چې دا سيزونه دا صادريږي د دین او مصدر دې د صيغه اسم ظرف ته دا شروع صادريږي نو ځکه خو مصدر وای کنه پوښي اوس دا بصریون دلایل په منځ کې لکه دا خبر رااله چې هو اصل فی الاشتقاق نو اشتقاق څه ته وای نو دا هم کې اختر نه مخکې تاسو دا ویلو فاصله معنی وکي والاشتقاق اشتقاق څه ته وای ان تجد بین اللفظین تناسبا فی اللفظ والمعنى چې د دوه لفظونو په منځ کې مناسبت موجود وي په لفظ کې او په معنا کې یعنی لفظ هم یو شانتي معنی هم یو شانتي سره مناسبت پکې وي او هو على ثلاثه انواع او دا په درې قسم باندې صغیر یعنی اشتقاق صغیر او ان يكون بينهما تناسب في الحروف والترتيب چې دا حروف او د ترتیب باندې په منځ کې مناسبت وي لکه ضربه د ضربنا نو ضرب کې هم 3 حروف دي او په ضربه کې هم 3 حروف دي په ضربه کې هم لاول سواد بیا را بیا بعد په دې کې هم دغه شانتي په ضربون کې کبیر وهو یعنی اشتقاق کبیر مکه تفصیل شوی نو ځکه صرف ترجمه کوم
هو ان يكون بينهما تناسب في اللفظ دون الترتيب چې الفاظ خو یو شان دي الفاظو کې مناسبت وي خو په ترتیب کې مناسبت نه لکه جبذا د جذبنا درې حروف دي او په جبذا کې اول جیم با بیا دال دي او په بل کې جیم دال با دي واكبر او اشتقاق اکبر وهو ان يكون بينهما تناسب في المخرج دون الحروف والترتيب چې د دوانو په منځ کې د مشتق او د مشتق منه دوانو په منځ کې په مخرج کې مناسبت وي غو نه په حروف کې یعنی حروف هم یو شان دي ترتیب هم یو شان وي او مخرج یو شان دي لکه نعق د نه قلنا یو نون عین قاف دي بل نون ها قاف دي وعين هم القره او ها هم القره دی وجنه والمراد من الاشتقاق المذكور اشتقاق صغيرين او زمنګ د لګي چې دا اشتقاق چې موږ وایو چې دا اصل او دا فرع د اشتقاق په اعتبار سره نو مراد زمنګ د دې اشتقاق صغیر دی کبیر او اکبر زمنګ مراد نه لري نه وذا کوفیون دلائل او کوفیون په دلائل دي وقال الكوفيون ينبغي ان يكون الفعل اصلا کوفیین فرمایي چې پکار دا چې دا فعل اصل شي ولی نو په دلیل دی نمبر 1 دلیل لان اعلاله مدار لاعلال المصدر وجودا وعدما ځکه چې اعلال د دې مصدر دا مدار دی په اعلال د فعل مدار دی په اعلال د مصدر د پاره یعنی که په فعل کې تعلیل شوی جو په مصدر کې بکیږي وجودا دا مطلب دی او عدمن دا مطلب دی که په فعل کې تعلیل نه شي جو په مصدر کې بنه شي تفصیل کوي اما وجودا هر چې وجودا نه ففي يعيد عيده وقام قياما لکه په عیدتون کې تعلیل دغه شی دی چې په عیدو کې شوی دی او په قیامن کې تعلیل دغه شی دی چې په قامه کې شوی دی و اما عدمن هر چې عدمن دی ففي يوجل وجلا لکه په وجلن کې ځکه نه شي چې په یوجلو کې نه شوی او بقاوم قواما بقواما مصدر کې ځکه نه شي تعلیل چې بقاوم کې نه شوی نو چون کې دا فعل چې دا د تعلیل په اعتبار سره اصل دی او د مصدر چې د تعلیل په اعتبار سره فرع ده و مداریته تدل على اصالته او مداریت دا دلالت په اصالت باندې د فعل اصل دی واښو دی باندې دا یو دلیل شو بهم دلیل و ايضا يؤكد الفعل به او بهم دلیل چې فعل مؤکد کیږي په دې بدل سره لکه ضربت ضربا نو په دې باندې اعتراض ده چیرې د تاکید خود وقت اسمونه یو تاکید لفظي یو تاکید معنوي دی تاکید معنوي کو بنفس عین او اقطعوا ابطوا ابصوا کلا وکیل ته په دې سره دي او دغه دادی چې ضربت ضربن او دا او لفظن نه چې اټکه دوباره ذکر شنو ضربن خو لکه دا د دې لپاره ته تاکید غو نه خدا تاکید معنوي نه تاکید لفظي دی نو چې هو به منزله ضربت دا ضربت ضربن په منزله د ضربت باندې تاکید لفظي شو والمؤكد اصل من المؤكد او مؤکد دا اصل وي د مؤکد نه یعنی تاکید نه دی ولینا دا فعل اصل شو خو شو دي باندې دا بهم دي شو او دریم ما تاسو ته دا غي دا دریم خبره نه جواب کوي چې یقال له مصدر او دې دا مصدر څه دی وجه نه ویلېږي چې دا صغیر مصدر ته نه افعال صادريږي بلکې لیکونی مصدورا الفعل ځکه چې دا مصدور دی رفعل نه یعنی راوستل شوی دی رفعل نه نو مصدر په معنا د مصدور دی نه رفعل نه راوستل شوی دی کما قالوا مشرب عذب معنا یعنی خوږی اوبا ومرکب فارون تیز سوارلی نو دلته مشرب چې دا صيغه اسم ظرف تا او کته لفظي معنی کوي نو چې د اوبو سکلو زیګه د خوګ د اوبو سکلو زه نو اوبو سکلو زه خوګ نه خو بخوږي نو کوم څه چې لګا مشرب په معنی مشروب دی نسکاله ولا کده سکلو شیز کوم څه چې سکولېږي دا خوګ دی او سوارلی مرکب اصل کې ولګي د سوریدو زیګه چې دا تیز نه بلکې دا کم چې سوره ولګي د سورلی دا تیزی څنګه چې مشرب په معنی نه مشروب دی مرکب په معنی نه مرکوب دی دغه شان د مصدر په معنی نه مصدور دی خو شوي قلنا فی جوابهم نو موږ وایو د بسرینو د طرف نه دی کوفیین د جواب کې دوه دلیلونو جواب ورکړو د دریم د خپل دفاع کو چې اعلال المصدر للمشاکله لا للمداریه چې دا مصدر چې په مصدر کې بدل کیږي په فعل کې یا په مصدر کې بدل کیږي وای دا مشاکلت لپاره دی دا مداریت لپاره نه چې دا اصل له دا فرع ده بلکې مشاکلت لپاره چې باب ټول شری یو شان شي که حذف الواو فی تعیدو لکه حذف د واو شو په تعیدو کې چې قانون خو اصل کې په یعیدو کې چریږي او په تعیدو اعینو اعیدو کې چریږي د مشاکلت توجینا چې باب ټول شری یو شان شي ولا حمزه فی تکرمو او دغه شان دي حمزه په تکرمو کې ته اصل کې تو اکرمو یو اکرمو نو تعلیل صرف چې دا شوه د اکرمو کې
د اقدمو د وجنا پټول باب کې تعلیل شوه دی دای کې حذف د همزه شوه دی د پاره چې ټول سری یو شان دي شي پرې پوښوي نو څنګه چې پای کې لکه تو اکرم اصل او د نور فرع ندي دغه شان او څنګه چې لکه په یعیدو کې یعیدو اصل او د نور فرع ندي دغه شان داوم اصل او فرع ندي ادا دیمه خبره چې ستا کومه ده چیرې ده تا مؤکد اصل مؤکدنا المؤکد والمؤکدیه لا تدل على الاصاله في الاشتقاق چې مؤکد خدا اصل نه خدا دلالت نه کوي په اصالت باندې په اشتقاق کې بلکې په دغه کې کوي په اعراب کې کما فی جاءنی زید زید لکه څنګه چې جاءنی زید زید کې چې دا دویم زید تاکید د اول زید د پاروندې خدا مطلب نه چې لا اول زید مشتق منه دی او د دویم ولا مشتق ده پوه او دا درېمه خبره چې کومه کوفیونو کړي و چې مصدر دی نه په معنا مزدور دی داغي جواب کوي وقولهم مشرب عذب ومركب فارون من باب جر النهر وسال الميزاب چې دا جر النهر وسال الميزاب پشان دي یعنی په دې کې هغه قاعدي طرف ته اشاره ده د مجاز هغه علاقه طرف ته اشاره ده چې ذکر د محل او مراد نه حال وي لکه بجر النهر کې نه جاری نه جاری نه دی بلکې ما فی النهر چې جاری دي لکه وب جاری دي او سال میزاب ته پرنالو بدلو پرناله نه بهيږي بلکې په پرناله کې وب بهيږي نو څنګه چې الله کې ذکر د محل مراد حال له دغه شان په مشرب نازونه او په مرکب پارون کې ذکر د محل مراد حال له په مشرب په معنا مشروع او مرکب په معنا مرکوم نه ده ری پوښوي دا بیا یاد کړئ